بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی ویکیولز اینڈ لایسوسومز. د دې نه پس په موږ سره دا سیکنډ لاست ټاپک د دې نه پس په نیوکلیس راځي او د دې نه پس نه سیل اورګینیلیز ختم. لاست ټاپک کې موږ الریډي چې دینو ډیسکس کړو څه شیزو موږ دا ډیسکس کړی وو چې آیا سنټریولز او سایټوسکلیټن څه ته ویل کیږي. نن به هغه شانتي چې دینو یو دوه اورګینیلی ډیسکس کوو چې یو دی ویکیولز او یو دی لایسوسوم. دواړه آسان دي، څه ګران پکې چې دینو نشته. ستا د 9th کورس چې کوم د فیډرل دی که د کې پی کې دی هغې دواړو کې دومره ډیټیل چې دینو نشته او دومره ډیټیل په کار هم نه دی بیکاز ته چې کله بیا اف ایس سی ته لاړ شي هلته بیا دا شیزونه تا ته کلیر شي. نو راځو ډایرکټ د دې انټروډکشن ته چې آیا ویکیول څه ته ویلې کېږي او دا څه کار کوي، د دې څو ټایپس دي، سټرکچر څه دی، فنکشن څه دی. ګوره لومبۍ خبره خو دا که نه چې هیسټري اف ویکیولز چې دی نو څه شي دی. ګوره هیسټري اف ویکیولز مطلب دا که نه دا لږ ضروري دی. که تاسو ته په لومبي لیکچر کې یاد شو ما تاسو ته یو نوم اخیستی و، انتوني وین لیون هوک چې دی نو موږ سره څوک و، هغه موږ سره یو کار کړی و. هغه کار یې څه کړی و که تا ته یاد شي نو موږ په لومبي لیکچرو کې چې دی نو په سیل وال کې دا خبره کړې وه. په مایکروسکوپیک لیول باندې چې کله موږ خبرې کولې نو دا خبره موږ کړې وه. نو دا ویکیولز چې که موږ که نه دا موږ سره کله چې دی نو د ولیدل د کله چې دی نو دا ووایي چې او یاره داسې یو څیز هم چې دی نو پرزنټ دی په 1670 کې. ګوره د دې څونه زمانه وشوه تر اوسه پورې چې دی نو د 9th کلاس هلک دا ونه پېژندل، د 8م کلاس هلک دا ونه پېژندل چې یاره ویکیول څه ته ویلې کېږي. او هغوی کله نه چې دی نو لګیو کم از کم چې دی نو 400 کاله وشو هغوی چې دی نو دا خبرې راویستې دي، هغوی دا خبرې په مایکروسکوپیک لیول لیدلې دي. آیا موږ هغې ته چې دی نو ځان رسولی دی او که نه؟ څومره ټایم موږ له پکار دی څومره نه. خیر دا خو بعد کې خبرې دي، مین خبرې له راځو. انتوني لیون هاک چې کوم هغه په پلانټ سیل کې ویکیول لیدلی او لزارا چې کوم که نه نو هغه په انیمل سیل کې په 1770 کې چې دی نو لیدلو. آلموست 100 سال فرق و چې دی کې چې دی نو په 1670 کې هغه په پلانټ سیل کې ولیدو او لزارا چې کوم دی هغه په انیمل سیل کې په 1770s کې ولیدو. اوس دا ویکیول مطلب دا چې دا په چا کې پریزنټ وي بوت انیمل پلانټ سیل او فنجای چې کوم فنګس دی یا چې دی نو انیمل سیل دی یا پلانټ سیل دی په دې کې به دا موجود وي او په یوکریوټیک سیل کې به هم موجود وي. څه مطلب دی یوکریوټیک سیل چې پای کې به ټرو نیوکلیس موجود وي. اوس د دې سټرکچر ته راځو. نو سټرکچر څه دی؟ د دې ګوره سمپل الفاظو کې که موږ سټرکچر ووایو که نه نو که لیټ سی ته چې دی نو د یو انیمل سیل واخلي، لیټ سی دا یو انیمل سیل دی، ټیک ده، دې ته به موږ څه ووایو اے سی به ورته ووایو انیمل سیل. نو په دې کې به داسې واړه واړه ویکیولز یې او دا دې ته موږ ویسیکلز هم وایو، ویسیکلز فارم کې وي دا، ټیک ده، ویسیکلز فارم کې. او که تاسو ته یاد شي نو په ګولجي اپریټس او په انډوپلازمیک ریټیکولم کې موږ دا خبرې ډسکس کړې وي چې آیا ویسیکلز چې دی نو دی به جوړي انډوپلازمیک ریټیکولم او ګولجي باډیز به څه جوړي؟ ویسیکلز. نو دا هم د هغې یو فارم دی. نو په انیمل سیل کې به داسې سمال سمال به وي، واړه واړه به او ډېر به یو په نمبر کې به چې دی نو نه وي. صحیح نه؟ اوس که لیټ سی موږ چې دی نو د پلانټ سیل خبره وکړو، لیټ سی دا چې دی نو ما سره څه شو، دا یو پلانټ سیل شو. نو په پلانټ سیل کې به څه وي؟ په پلانټ سیل کې به داسې یو غټ څه به موجود وي؟ ویکیول به موجود وي. صحیح ده؟ په ده کې به لارجر ان سایز یې، په پلانټ سیل کې به لارجر ان سایز یې او 1 ان نمبر به یو به غټ به بس هغه یو غټ په چې دی نو کار کوي. صحیح ده؟ نو دا خو ما سره یو د پلانټ سیل شو یو د انیمل سیل چې دی نو ما سره وشو. اوس دې څه وایو؟ وی د دې دا سټرکچر چې کوم دی که نه که موږ د دواړو خبره وکړو نو وی د دې دا سټرکچر د څه نه جوړ شوی؟ د ټونوپلاست نه جوړ شوی دی، ټیک ده. ټونوپلاست څه شیز دی؟ د دې دا مطلب دی چې که لیټ سی دا ویکیول دی که نه نو د دې نه به داسې یو ممبرین به راتاو شوي وي، داسې یو ممبرین به راغلی وي. دقه ممبرین ته به چې دی نو څه ویلې کېږي؟ دقه ممبرین ته به ویلې کېږي ټونوپلاست. صحیح ده؟ اوس دې ته چې دا ټونوپلاست ویلې کېږي نو دا ټونوپلاست جوړ شوی د څه نه دی؟ نو یاره جي دا مونږ سره د لیپډ بای لیر نه جوړ شوی دی. مطلب دا چې د لیپډ نه جوړ شوی یو بای لیر دی، ډبل لیر دی چې هغه به کور کوي، هغه به راتاو شوي وي د چا نه؟ د دې ویکیول نه. دا ویکیول به داسې بند کړي څنګه چې سیل ممبرین د څه نه راتاو شوی دی؟ د سیل نه چې دی نو راتاو شوی دی. اوس ګوره
دا ټونوپلاست په ما سره سیمی پرمیبل وي. ګوره چې کوم ځای کې مې یو لیر موجود دی د هغه به څه نه څه فنکشن وي. د دې ټونوپلاست فنکشن دا دی چې آیا دا ټونوپلاست په کم شیزونه چې دی نو د ویکیول ته دننه پرېږدي او کم شیزونه به نه پرېږدي. دی ولې سیمی پرمیبل دی؟ دا مخکې د په دې فنکشن کې چې دی نو وایو نو دی به څه وي؟ دی به سیمی پرمیبل وي. کین ویری ان سایز شیپ اینڈ ان نمبر. څه مطلب چې که نمبرز دی نو که انیمل سیل دی نو پای کې به نمبرز بدلی، که فنګای سیل دی نو پای کې به نمبر بدلی، خو که پلانټ سیل دی نو پای کې به نمبر بدل وي. په خبره ورسېد او کو نه رسېد نو دغه خبره کوي. او بل وی چې سایز او شیپ کې به هم چینج وي. مطلب که ته د سایز اینډ شیپ ته وګورې بدل دی، خو د دغه چې دی نو ما سره څه دی بدل دی. اوس ګوره په انیمل سیل کې به ما سره مینی سمال ویکیولز وي او په پلانټ سیل کې به ما سره ون لارج ویکیول موجود وي. نو دا خو د دې هغه لږ غونډه کې ډسکشن شو. اوس راځو فنکشن ته. نو د مین فنکشن څه دی؟ سټوریج دی، ریسایکل دی او پی ایچ ریګولیشن دی. اوس ګوره دې کې خبره ده کنه چې موږ دا ویلو چې دا یا موږ سره څه شي دی؟ دا سیمی پرمیبل دی. نو آیا دی به څه شیزونه دننه پرېږدي، څه شیزونه به دننه نه پرېږدي؟ لیټ سې که دې ځای کې اوس ما سره یو مایکرو ارګانیزم یا یو ډیډ پارټیکل موجود دی نو دی به څه چل کوي؟ یا یو ډیبریز موجود دی نو دی به ځان ته دننه کړي چې هغه دننه سپریډ کیږي نه. دغه شانتې واټر، دغه شانتې فلویډ، دغه شانتې نور د دنیا شیزونه چې هغه به څه وي؟ هغه به دې دننه کوي او هغه به دې سټور کوي، هغه به دې هلته ریسایکل کوي. لیټ سې څه څیزونه به داسې چې هغه به دې دلته دننه کړي، ویسټ پارټیکل به او د هغې نه هغه ریسایکل کوي. ریسایکل څه مطلب دی؟ ریسایکل مطلب دا دی چې واپس په استعمالي او سیل ته به ترېنه څه ورکوي؟ فایده ورکوي. ورسېدې په خبره. پی ایچ ریګولیشن څه مطلب دی؟ پی ایچ ریګولیشن مطلب دا دی چې دی بدن سره هایدروجن آین هم چې دی نو سټور کوي. څه به کوي؟ هایدروجن آین. ولی؟ بیکاز پی ایچ از د پاور آف هایدروجن. اسیډیټي الکلینیټي دا مینټین کول هم د چې دی نو کار دی. لکه مطلب دا چې که په تیزابیت زیاتیږي یا تیزابیت کمیږي ډېر زیات نو هغه هم د په باډي باندې د فنکشن باندې ډیپینډ کوي. ځکه چې په سیل کې چې دی نو ما سره څه موجود وي؟ اسیډیټي او الکلینیټي دواړه موجود وي. صحیح ده؟ نو مطلب د هغې مینټیننس پر راولي هومیوسټیسس به چې دی نو ما سره راولي، ځکه چې بغیر د هومیوسټیسس نه کیږي. ښه اوس راځو یو سپیسیفیک ان د پلانټ ته. سپیسیفیک ان د پلانټ څه مطلب دی؟ سپیسیفیک ان د پلانټ دا مطلب دی کنه چې څه فنکشن به داسې چې هغه په انیمل سیل کې سپیسیفیک وي او څه فنکشنز به داسې چې هغه به ما سره په پلانټ سیل کې چې دی نو سپیسیفیک وي. نو هغه څه دی؟ هغه دا دی ما سره چې ټرګر پریشر دی. ټرګر پریشر څه ته ویل کېږي؟ دا یو ټایپ آف پریشر دی. ګوره ټرجیډیټي موږ دې ته وایو که نه چې که موږ سمپل الفاظو کې چې دی نو ډسکس کو چې هغه ټایپ آف پریشر چې اگینست د سیل وال چې دی نو هغه لګي. څه مطلب شو د دې خبرې؟ د دې خبرې دا مطلب شو چې په پلانټ سیل کې چې کوم ویکیول پریزنټ دی دا ویکیول نو د دې غیر چاپیره به نور ارګینیلیز پریزنټ وي، نور ارګینیلیز به پریزنټ وي. دی به یو خاص ټایپ آف پریشر جوړوي. هغه پریشر ته به دا ویکیول نه په دې کې به دننه یاره دا به دلته کې ایکسپلین کو. یو منټ ښه دلته به راشو. لیټ سې دا ما سره چې دی نو یو پلانټ سیل دی. صحیح ده؟ او په دې کې چې دی نو دننه ما سره څه موجود دی؟ داسې ویکیول موجود دی. په دې ویکیول کې به چې دی نو فلویډز وغیره، واټر وغیره، واټر شو، فلویډز شو، نور فلویډز، ویسټ پارټیکلز. صحیح ده؟ نو دغه شانتې دا ټرګر پریشر به هم چې دی نو څوک مینټین کوي؟ دا ټرګر پریشر به دی هم مینټین کوي. څه مطلب شو؟ دلته به چې دی نو تا سره نور ارګینیلیز پریزنټ دی به دا دې سایډ ته کوي. دا خبره په دې بک کې هم ډسکس شوې ده. نو چې کله دی دا سایډ ته کوي نو یو خو به شیپ اینډ سټرکچر کې چینج راځي. دویمه خبره ده چې تا ته به په سیل گروث کې، په سیل سایز کې اسانتیا میلاوي. دا به سمپلی چې تاسو وګورئ که نه نو په بک کې دا داسې ډسکس شوې ده که نه چې دی څه وایو؟ Vacuole is a filled sac bounded sac-like structure by a single membrane called tonoplast. Animal cell contain more than one small vacuole. In mature plant cells, many small vacuoles fuse together and form one vacuole. With a large vacuole contain sabai paki, water bai paki, salts bai paki and other material. It pushes other material toward the cell wall and plant become rigid. Some matlab shu plant become turgid. Matlab so
چې دی به دا نور ارګینلیز چې دی نو یو بل ته چې دی نو پوش کوي چې کله دا دی پوش کوي نو په سیل کې به ټرجیډیټي راځي. ټرجیډیټي ټرګر پریشر څه ته ویل کېږي چې یو سیل وال اګینسټ په څه جوړېږي پریشر به جوړېږي. آسان الفاظو کې دا سیل وال دی او دا ټرګر پریشر دی نو چې دا زه په دې اپلای کوم دی ته ټرګر پریشر ویل کېږي. صحیح ده. بیا دې څه وایي مینی ارګانیزم ټیک ان مټیریل فرام آوټساید ان د فارم اف فوډ ویکیولز سم دی. نو دا خبرې مخکې را روانې دا مې ته زه کوم چې بوک کې دا خبرې ته کلیر شي. نو پوه شوې او که پوه نه شوې دې ته خو ویل کېږي ټرګر پریشر چې واټر پریشر اګینسټ د سیل وال به څوک چې دی نو مینټین کوي دا به ویکیولز چې دی نو کوي. دا ولې پکار دی دا ځکه پکار دی چې تا سره سیل گروث وشي سیل سایز وشي سیل سایز کې انکریز راشي هغې کې آسمو ریګولیشن وشي هر یو شي وشي دا د هغې دپاره. آسمو ریګولیشن څه ته ویل کېږي آسمو ریګولیشن ویل کېږي د واټر بیلنس ته چې څومره واټر به سیل ته راځي څومره واټر به ماله پکاري څومره واټر به زه بهر کوم څومره واټر به زه دننه کوم څومره مټیریل به بهر کوم څومره مټیریل به را انټر کوم. دا ټو آسمو ریګولیشن موسټلی د واټر ریلیټډ چې دی نو راځي. دا خو ټول د ویکیولز چې دی نو دا سره څه شو فنکشن شو. اوس دې ځای کې څه چې دی نو راځي ټایپس د دې راځي. ګوره یو وی سنټرل مطلب دا چې مختلف سیلز کې به مختلف ویکیولز پریزنټ دي. سنټرل څه مطلب دی چې په سنټر کې به یې په سنټر کې به د سیل په سنټر کې به چې دی نو تا سره موجود وي نو هغه تا سره څه په پلانټ سیل کې. پیریفرل څه ته ویل کېږي چې د سیل سایډونو ته به پریزنټ وي لکه په انیمل سیل کې ته وګورې نو سایډونو ته چې دی نو تا سره پریزنټ وي. اټوفیجک څه ته ویل کېږي اټوفیجک دې ته ویل کېږي چې لکه لیټ سه داسې لایسوسوم چې به سیزونه چې دی نو خوري ټیک ده او هغه چې هغه سیزونه خوري نو څه چل به کېږي چې کوم ویست پارټیکل دی یا چې دی نو څه مختلف داسې څه خطرناک چې دی نو څه بیکټیریا وایرس وغیره راغلي نو اب دې ختمي اب دې چې دی نو خوري. صحیح ده. دې ته او واپسې دی پسې لایسوسوم هم راځي. لایسوسوم مخکې ډسکس کوو دې ځای کې. سټوریج څه مطلب دی چې دی به تا سره ویسټ ټیک ده ویسټ شو واټر شو دا شیزونه به دې تا سره سټور کوي او باید چې کله ضرورت وي اون د بیسس اف نیډ به دې بیا هغه ریلیز کوي باډي له به ورکوي سیل له به ورکوي چې هغه کار روان. پوه شوې. اوس دې ځای کې ما تاسو ته یو بل شي دی نو یو شیز لیکلی دا هیټروفیجک نه دی. سمپلی به سرچ کړي چې وټ از هیټروفیجک ویکیول. سمپل په چیټ جی پی ټي کې سرچ کړه وټ از هیټروفیجک ویکیول. دا د څه کار دی دا څه کار کوي څه کار نه کوي. نو نننې کوېسچن چې دی نو تا سره څه شو دا شو. ښه اوس به راشو د دې خو خیر دا مونږ ته چې دی نو یو کلیر شو چې یاره یو سیک لایک سټرکچر دی یو شاپر لایک سټرکچر دی. ما سره دې دی کې چې دی نو شاپر شته دی نه خو که لیټ سې مونږ چې دی نو دا واخلو سیک لایک سټرکچر ټیک ده. دا یو سیک لایک سټرکچر دی چې د دې نه یو کورینګ راتاو شوی دی چې هغې ته څه ویل کېږي ټونوپلاست ویل کېږي. هغه ټونوپلاست چې دی سیمی پرمیبل دی او په دې کې به شیزونه څه کېږي سټور کېږي به چې انیمل سیل دی نو په هغې کې به چې دی نو ما سره څه وي مختلف واړه به وي او چې که نه پلانټ سیل دی نو په هغې کې به تا سره یو غټ دقه شان موجود وي. صحیح ده لارج ویکیول به موجود وي. نو دا دغه خبره شوه پکې. ښه جي دا خو دلته کې کلیر. اوس راځو یو مشیندرۍ ته چې هغه تش کټ کول کوي د هغې چې دی نو نور څه کار نشته هغه تش چې دی نو کټ کول کوي شیزونه کټ کوي چې کم شیز وله مخې له ورځي بس کټ کوي چې کم شیز وله مخې له ورځي به قینچي کوي. صحیح ده په چاړۍ الالۍ هغې ته څه ویلې کېږي هغې ته ویلې کېږي لایسوسومز. ټیک ده. لایسوسوم څه مطلب دی د دې چې دی نو سمپل مطلب دا دی که نه چې که موږ وګورو لایسو مینز لایسس. لایسو مینز لایسس مطلب دا چې یو شیز کټ کول داسې په پیسونو کې کول دې ته چې دی نو څه ویلې کېږي لایسوسومز ویلې کېږي. دا لایسوسوم چې دی ما سره به څه وي سنګل ممبرین باونډ اورګینلی مطلب د دې لایسوسوم نه به څه راتاو شوي وي یو سنګل سیل ممبرین به د دې نه راتاو شوي وي او دغه سنګل سیل ممبرین چې دی به څه کار کوي دی به دا لایسوسوم چې دی نو کور کوي. لکه لیټ سې که مونږ ووایو که نه چې دا مونږ سره یو لایسوسوم دی ټیک ده نو د دې لایسوسوم به ما سره څه کار وي په دې کې به داسې مختلف انزایمز پریزنټ وي. صحیح ده. مختلف انزایمز به پریزنټ وي. دغه مختلف انزایمز چې دي که نه د دې ډفرنټ فنکشنز دي د دې څه دي د دې ډفرنټ فنکشنز دي. دغه فنکشنز خو به بعد کې وایو خو د دې لایسوسوم نه به تا سره یو سنګل داسې یو لیر راتاو شوي. په خبره ورسېدم.
په دې کې به دننه سترونګ لیټیک انزایم موجود دی. لیټیک انزایم څه مطلب؟ هغه ټایپ اف انزایم چې کټ کول به کوي، ماتول به کوي. بل څه خبره کوي چې دی به څه بریک ډاون کوي، څه به ماتوي؟ بریک ډاون فود اینډ ویسټ مټیریل. هغه مټیریل چې ویسټ دي، هغه خوراک چې به راځي او هغې د ماتولو ضرورت شته. اوس دلته کې یو مین فنکشن هغه تا سره څه دی؟ هغه دی سیلولر ډیفنس. دا د دې د ټولو نه مین فنکشن دی چې که لیټ سې ما سره چې دی نو د بهر نه څه بکټیریا، څه وایرس، څه فنجای وغیره چې دی نو راغلل، صحیح ده، نو هغه به هم دې کټ کوي. د بل څه کار نشته، د سره اره لاس کې د بل شیزونه چې دی نو کټ کوي. نو که لیټ سې د بهر نه مایکرو ارګانیزم بکټیریا وغیره راغلل او زما دپاره خطرناک دي، نو دی به هغه د هغې لایسیس به هم کوي چې کله د هغې لایسیس وشي هغه به هم ختم شي. نو دا خو د دې چې دی نو یو څو مین فنکشن شو. اوس راځو په دې کې مختلف ټایپ اف انزایمز دي لکه پروټییزز، لایپیزز، نیوکلییسز. نو که موږ وګورو نو که پروټییسز موږ واخلو نو پروټییسز نو مطلب څه چې دا د پروټین د بریک ډاون دپاره او د دې پروټییسز بل یو کار دی چې هغه ما سره څه دی چې دی به اکټیویټ ادرز، مطلب نور چې دی نو انزایمز به هم اکټیویټ کوي چې اله راځئ. څه پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ بل دی لایپیزز. لایپیزز مطلب دا چې دا د څه دپاره دی؟ د لیپډ دپاره، د لیپډ د کټ کېدو دپاره، د بریک ډاون دپاره، د دې شیزونو دپاره دا استعمالیږي. بیا دی نیوکلییسز. نیوکلی مینز نیوکلیس سره ریلیټډ. نو مطلب دی به څه کوي؟ دی به تاسو د ډي ان اے د آر ان اے د بریک ډاون دپاره به استعمالیږي، د جینز د بریک ډاون دپاره به استعمالیږي. نو دا یو ورکوټ غوندې کې ټاپک په دې کې چې دی نو او لایسوسومز. باقي ستاسو په بک کې چې دی نو داسې خبره نه ده لیکلی شوې چې هغه مونږ چې دی نو ډسکس کړو یا چې دی نو ووایو. باقي د دې چې کوم ډیټیل دی هغه ستاسو په فرسټ ایئر کې بیا چې دی نو را روان دی. اوسه پورې چې دی نو دا شیزونه د څونه چې امپورټنټ وو چې او یاره هغه ضروري وو، هغه چې دی نو د 9 کلاس ریلیټډ، د فیډرل ریلیټډ، د کې پي کې ریلیټډ، نو هغه عمده خبرې وې. دې کې دومره چې دی نو څه شته دی نه، دې کې دومره مطلب داسې څه هارډ ریالټي هارش چې دی نو راکټ ساينس پکې چې دی نو نشته. 3D انیمیټډ ویډیو وګوره، لیکچر واخله، بک وګوره، ټاپک ته کور تا ته به اندازه وشي. او ګوره ته چې کله یو ټاپک ډسکس کوې، ته چې یو کله ټاپک زده کوې نو د هغې په باره کې ته سوچ کوه چې آیا زه سترګې پټې کړم او ما ته دا سیل ښکاري او په دې ځای کې دا ویکیول روان دی او دی دا کار کوي او دی به سټوریج کوي او دا سټوریج ولې کوي او لایسوسوم دی د بار نه بکټیریا راله، ټیک ده، د بار نه بکټیریا راله، دا بکټیریا به اوس د سره چې دی نو فایټ کوي. دا به ته خپل امیجینیشن کې راولي چې کله ته خپل امیجینیشن د دې راشي، دا امیجینیشن به ستا څنګه جوړېږي چې ته کله 3D انیمیټډ ویډیوز وګورې چې دا د دې دا شکلونه خو ووینې که نو بیا د نه پس تا ته چې دی نو یو دغه جوړ شي، ټیک نه. که دې کې څه کوېسچن وي، څه تپوس وي، هغه چې دی نو تاسو کولی شئ. انشاءالله نیکسټ لیکچر چې کوم دی هغه به زمونږ نیوکلیس وي، اب لاست ټاپک وي. د هغې نه پس به چې دی نو مونږ سره بیا نور ټاپکس ته چې دی نو راځو. دا یو لانګ ټاپک دی چې آیا مونږ سره سیل ارګینلي څه دي، کم دي، د هر یو خپل ځان له یو کار دی چې ته یو پې رسۍ وګورې، خپل نوټس پې جوړ کړه، بس د هغې نه پس چې دی نو بیا اساني، ټیک ده. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.